ډیره مهرباني خدای مو خوشحاله کړ ټول په خیر راغلی مړه انشاءالله الیکشن تاسو ګټلی دی مړه دا لیوني بچي دي موږ ته وخت ضایع کوي پاګلانو ته ټول په خیر راغلی ټول په خیر راغلی تاسو لیټ راغلی او ما خبرې ختمې کړي اوس به څه چل کوم زه تاسو ټولو ډېر شکر ګزار یم ما ته تاسو ډېر عزت راکړی دا د ما زړه هلکه ده انشاءالله دلته خو ما پروا نشته دی خو چې کومه مینه کوم عزت ما ته د الله نه علاقه راکړو تاسو سوچ هم نشئ کولی په زرګونو خلکو هغه جوش او جذبه زه چې د خپل حلقې ته راشم داسې ښکاري مړو ته ناست یم چې هلته لاړ شم داسې ښکاري راته چې رڼا راله خوشحالي راله هغه تماشې زه وینم چې تاسو سوچ هم نشئ کولی تاسو باندې څه چل دی مړه ما بل ورځ خوړه کې تقریر کولو ما یاره چې کوم ځای مې کار نه دی کړی تاسو دومره خوشحالي او چې چا ته مې کار کړی دی ای تندي بوټ دي ما زه درته کار نه کوم نه تاسو مې تندي بوټ کوي ځکه چې دا ډېره عجیبه غوڼه خبره ده چې چا نام او نشان نشته دی هغه ته دلته جنډې لګي دا قوم په پیسو باندې خرڅېږي یاره لعنت ته په هغه سړي باندې شو په پیسو وړ دینه خو ښځې خرڅې کوي په بې غیرتو بل څه دا دومره بې غیرته ما خلک نه لیدلي چې یو روټۍ دپاره زه هغه هوټل ته چې لاړ شم په لاره تېرېږم هلته وینم پوډریان موډریان ناست دي او دلته او شریف سړی تللی او شریف سړی به در بدر کیم ته څنګه ځي ځان شرموئ دا قوم شرموئ دا خټک شرموئ خدای ته وګورئ دې خلکو ته لاړ شئ وایي بې غیرتو دې نه خو لاړ شئ ښځې وچلوئ دا تاسو په بازار کې ناست دي دا خو ډمان هم داسې نه کېږي ډمان هم داسې کار نه کېږي دا زه چې دلته پیپلز پارټۍ جنډه وینم ما ته ښکاري چې دا د ډمې بچی دی دا انسان بچی نه دی قسم دې زه حیران شم یاره ووټ به څنګه څوک خرڅوي دا خو تاسو خپل قوم خرڅوئ تاسو خپل مستقبل خرڅوئ په یو روټۍ باندې تاسو نارې الله تعالی نه غواړئ خدای ورکوونکی دی الله تعالی هر څه وکړي خدای نه وغواړئ د ډلې اخلاص خدای نه وغواړه الله تعالی هر څه ورکوي په دې باندې څوک نه مړېږي نو زه تاسو ته وایم چې زما خټک قوم غیرته قوم دی دا بې غیرته نه دي زه دې بې غیرتو ته یم چې تاسو دا پیسه د غلا پیسه د حرامو پیسه دې خلکو ته یم چې ښه پیسه دې والي خدا ووټ تحریک انصاف ته چې دوی ته پته ولګي دا د ډاکو بچی چې خلاص اوس شروع کې ډېر ګرم اوس پټېږي اعلانو کې بیا پټېږي دا اوس څو ته رالو 50 روپۍ ته دا زه پاګل بچي سره واسطه ده نو زه په آخر کې تاسو شکریه ادا کوم دا کوم چې وروستو راغله معذرت غواړم مونږه وختي راغلو ما 3 جلسې اوس اکبرپوره کې 3 جلسې دي ما 3 کلو کې 9 بجې ما هلته ټایم دی 9 بجې دلته شوې شپې پته نه 1 بجې 2 بجې وفارغېږم تاسو ډېر شکریه الیکشن ته 10-12 ورځې پاتې دي محنت وکړئ همت وکړئ چې کوم ځای به یار دوست یې پوه کوي دا 12 ورځې تاسو محنت وکړئ 15 کاله خو مو خدمت کړی دی او آینده 15 کاله الله تعالی ذمہ دار دی لیاقت او ذمہ داری تاسو خدمت وکړو دلته یو بل خبره ما د هسپتالونو خبرو کومه ډاکټر حاضر کو ورسره موږ تاسو ته صحت انصاف کارت راوستلو تاسو ته ملاو شوی دی نو دا د پاگل بچو ته یم چې دا صحت انصاف کارت هغه سروې دی چې کوم بېنظیر سروې دا صحت انصاف کارت چې چا پلار یې نه شروع کولی او دا نظیر کارت چې دی نوم بدل شوی دی بېنظیر سټارټ شوی بیا چې بل حکومت رالو هغه ورته پیسې ورکړي چې بل حکومت رالو هغه دا د چا پلار هم نشي ختمولی دا پاگلان بچي دي دا د غل نه تاسو نوې کارت څوک درکولی شي نه څوک ختمولی شي زه چیلنج ورکوم چې یو کارت دې ختم کړي زه به ترې معافي وغواړم چې زه دروغجن یم دا نشي ختمېدی دا د دوی نه دا پیسې دی نه دا پاکستان پیسه ده دا د زرداری یا د بل جیب نه دا تاسو د قوم پیسه ده دا تاسو ټیکسونه راغلي ده
دا صحت انصاف کارت دی ما پیسې نه ده تاسو پیسې ده دا نه دا صحت انصاف کارت څو ټول عمر ختمولی شي نه دغه پیسې څو ختمولی شي دا د ډمان بچی دی 25 تاریخ باندې با دا چیند خزغار کې منډه بدای به نه دی به میدان کې نه دی نامو نشان بني دا مړه څه خلک دي یار ما خو دې ته څومره شکست ورکړي په هر وخت کې ما شکست ورکړي که بلدیات راغلي شل کال واسه شکست ورکوم او دې الیکشن کې بیا شکست ورکوم خدا بے شرم بے غیرت دي بے شرم نشته دي او دې به تبع هغه شکست ملويږي په پاکستان کې په دې صوبه کې او پاکستان کې چې دا بشپي خپل بچو ته چې پټ شي ګور عمران خان راغلو او په 25 تاریخ باندې ان شاء الله دې کور کې بزن کدري